نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء الليل نهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من المغرب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. د سوات علاقه سره تعلق لرونکو مسلمانانو من تاسو مسلمانان یو د الله تعالی بندگان یو پدې مقدس مکه که هر ترقی حاصل کو خود الله د طاقت او د قبضه او د قدرت نه وتی نشو او دا خبره زه د خپل ځان نه نکوم دا زما رب په دې خپل کتاب په سوره رحمان کې بیان کړی دا یا معشر الجن والانس اے دو درنو ډلو اے د انسانانو د پیریانو ډلو ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان تاسو کډیر زور لګوي د اسمان د کنارو لبورسه الله فرمای فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان خدا الله د طاقت او د غرفت او د قدرت تل نشي دیو جنا د خپل رب نه به بغاوت نکو کم ذات چې پیدا کړیو د هغه ذات به خلاف نکو او کم ذات چې مونږ ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګلې ده د هغه پیغمبر د راوړل شوی دین نه به هم خلاف نکو دا خبر یاد ساته زکا نه دا دنیا همیشه ده نه د دې دنیا والا خلق همیشه دي او ما او تا خو یسم نه یو په دې مقدس مکه د نن نسوار لسنیم پنځل سوکاله مخکې د مکې او مدینې پس مکه یو لویه هستی تیره شوې ده چې هغې ته وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د انبیاو آخري نبیو او د مسلمانانو دا عقیده ده چې د الله د پیغمبر نه بعد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد بل نبی جوړېدو والا او د بل نبی نبوت چلېدلو والا هیڅوک نشتا عیسی علیہ السلام به راځي خو هغه به د نبی په حیثیت نه وي د امتی په حیثیت به وي نو چې هغه محمد رسول الله په دې دنیا کې همیشه پاتې نشو نو بل داسې څوک شته چې په دنیا کې همیشه پاتې شي یو شاعر وی وما احد ينجو من الموت سالما
وسهم المنایا قد اصاب محمدا. وای څوک د مرګ نه خلاصېدی نشي، د مرګ دا غشي د محمد رسول الله سینې باندې هم لګېدلی دی او محمد مصطفی هم د دې دنیا نه تشریف وړی دی. نو کله چې د دنیا ژوند یقیني نه دی، کله دا دنیا یقیني نه ده، نو موږ تاسو لا یو داسې سفر طرف ته تګ دی چې د هغه سفر د پاره سامان پکار دی، توشه پکار ده اور تیارې پکار دی. دا اهل علم کسی کوي دی مامون الرشید بادشاہ یو ساده بهلول ساتل او ساده سړی به وته وي. نو یو ځلې د سره لاس کې یو لخته وه، د په هغې باندې ګلونو صفایي کوله او هغه په ګلونو کې وخله. نو داسې حساب وشو چې هغه لخته د ده نه ورکه شوه. نو بادشاہ ته هغه لخته لاړه. نو بادشاہ ځان سره کېښوده، یو ځل یې د بهلول لی ورکړه، وی ای بهلوله ساده غوندې سړی وی دا لخته واله او د ځان نه زیات کمقل او ساده سړی چې راته میلاو شي نو دا لخته به هغه له ورکړي. بهلول په دې ټکي خفه شو چې ګوره زه ستا خدمت کومه، ستا د دیرې او ستا د کور څوکیداري کومه او تا ما ته کمقل او ساده سړي وي او لخته دې راکړه او دا دې ووي چې د ځان نه زیات کمقل ووینه نو دا لخته هغه له ورکه. خفه شو لاړ. ډیر وخت بهلول بهر تیر کو، سډیره موده پاس ورته خلکو ووی چې کم بادشاه سره تا خدمت کو ډیوټي دې کوله، هغه بادشاه بیمار شوی دی او په مرض الموت باندې پروت دی. دا بهلول او دا ساده سړی لاړ او لخته ځان سره واغسته ترخ کې او خلق په قطار د بادشاہ سره ملاویږي. چا ورته ووی بهلول راغلی دی. بادشاہ وی چې د ده خو 25 کاله وشو چې ما نه دی لیدلی وی دی را مخکې کې او دا نور خلک وروستو کې راغی او بادشاہ سره خپو ته کېناستو. وی بادشاہ څه پوزیشن دی؟ ورته وی بهلوله په ډېر لوی سفر باندې روان یم. بهلول ورته وی چې په لوی سفر روانې بیا خو به دې ډېرې پیسې هم ځان سره جیب کې ایښي. وی او بهلوله ته هغسې کمقلې او ساده خبرې کې داسې سفر دی چې پیسې ورکې نه لګي. وی پوه نه شم بادشاه بیا خو چې د لوی سفر باندې روانې ځان سره به د باډي ګارډ برابر کړي 6 کسان ګنمینان چې ورته وی. وی ای بهلوله اکه ساده خبرې کوې په داسې لوی سفر باندې روان یم چې پوج او عیسائی او امائی پکې نه چلیږي. تو ای بادشاه خفه نه شي، د خوراک دپاره خو به دې ځان سره ډېر څه اخیستي که نه. بادشاه سړي څه اوسۍ به دې راټینګه کړي، د سویو ښکار به دې کړي، ډیر څه د خوراک خو به ځان سره روان کړي. ورته وی بهلوله هره خبره دی تعجب واله ده، په داسې سفر روان یم چې ځان سره توشه نشي وړی، خوراک نشي وړی، کړایانو د چرګانو پروګرام ورکې نه کیږي. نو ورته وی چېرته روانې وي؟ د هغه رب ته روان یم کم رب چې پیدا کړی یم. د دنیا ژوند داسې معلومیږي چې ختم دی، نظر کمزوری دی، اورېدل کمزوري دي، د ژبې ذایقه ختم ده، خېټه کې بلا بیماری دي، هډوکو طاقت ختم دی، د ژبې زور ختم دی، د نطق طاقت ختم دی، دماغ پوره کار نه کوي. معلومیږي دا چې رب ته روان یم. وی بادشاه سلامت چې رب ته روانې نو د الله د پاره خو به دې د تیارۍ په طور ډېره ښه عقیده او ډېر عملونه وړي وي که نه، دا هم تاله کافي دی. او تو یې بهلوله بادشاه اوم بادشاه لښکرې وې زما
پوج وزما بینک بیلنس وزما اعلی گاڑی او تماشې او د دنیا ښځې او بیبیانې وې نه یم سم شوی د عقیدې اصلاح ته نه یم سم شوی د عمل اصلاح ته نه یم سم شوی د الله سره د تعلق جوړولو ته نه یم سم شوی د آخرت د سفر د تیارۍ دپاره چې دی ووې نو لښته راواغسته بهلول او بادشاه له یې ورکړه بادشاه ورته وایي دا څه دي بهلوله وی بادشاه دا هغه لښته ده چې تا ما ته راکړې وه او تا ماله ویلي وو چې د ځان نه زیات کمقل عمومي دا هغه له ورکه په دې تمام جهان کې د ځان نه زیات کمقل ما ته بادشاه صرف ته ښکاري لښته دی واله بادشاه حیران پریشان اے بهلوله پړه دې گزار راکو ډیر په آخري ځن کدن په سختو کې دی یو لوی طعن او پیغور راکو څنګه وایي ځکه مې درکړه بادشاه چې ته په دومره لوی سفر روانې چې هلته د پوج طاقت نه چلیږي ته په دومره لوی سفر باندې روانې چې هلته بینک او بیلنس نه چلیږي ته په دومره لوی سفر باندې روانې چې هلته سفارشونه نه چلیږي ته په دومره لوی سفر باندې روانې چې هلته طاقت او سیاسي امپروچ نه چلیږي نو دومره لوی سفر ته ته تش تور څنګه روانې په کائنات کې چې بې وقوفه او کمقل سړی ته نشې نو داسې به بل څوک معنی دا چې روان رب ته یو عقیده نه ده سمه روان رب ته یو عمل نه دی سم روان الله ته یو شرک نه پیژنې روان الله ته توحید بالذات نه پیژنې روان الله ته توحید فی الاسماء والصفات نه پیژنې روان الله ته توحید فی الالوهیت نه پیژنې روان الله ته توحید فی الحاکمیت نه پیژنې روان الله ته شرک بالذات نه خبر روان الله ته شرک فی الاسماء والصفات نه خبر روان الله ته سنت نه پیژنې بدعات نه پیژنې د آخرت تیاری دې نه کړې نو په دنیا کې کمکل انسان هغه دی چې هغه دنیا دپاره هوښیار وي لیکن د آخرت دپاره کمکل وي او یو ضعیف حدیث کې راځي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار هغه سړی دی چې ځان یې وپېژندو او د مرګ نه بعد راتلونکي ژوند دپاره یې عمل وکړو والعاجز من اتبع نفسه هوا وتمنا علی الله او بېوقوف او عاجز او کمزور او بېوسه هغه سړی دی چې هغه د خپل خواهش تابعدار دی او د الله نه امید ساتي وي الله بخونکی مهربان دی عرض مې دا کوو د دې ټولې خبرې مقصد مې دا و چې ډېر لږ سفر دی د دنیا او ډېر نه ختمېدونکی سفر دی د آخرت نو دې وجې نه د خپل الله تعالی سره صحیح تعلق او د قرآن او د حدیث صحیح تابعداري دا د تمام مسلمانانو لپاره ضروری ده عوام یو ټکی وایي الله بخونکی مهربان دی کیږي به د یاد ساته دا خبره ټیک هم ده خو نیمګړې ده چې الله بخونکی مهربان دی قرآن وایي وانی لغفار الله فرمای یقینا زبخون کې یما غفار د نحو علما او د ګرامر والوی دا د مبالغی صيغه ده او لام تاکیدیه په داخل کړي ده او انی د یقین د پاره راوړل ده نو لکه ډیر خوند به کې پیدا کړل ده چې لغفار یقینا 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 رب فرمای زبخون کې یما خدا هر چا لپاره نه سلور صفات دي د هغې نه بعد الله بخونکی او مهربان دی لمن تابا هغه چا لپاره بخونکی یم چې د شرک نه توبه وباسله توبې نه بغیر الله بخونکی مهربان نه دی ګورئ ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله وای زداسي بخون کې نه یما چې ته دې را مدد شه بابا ته وې ته دې اولاد د کاکا صاحب نه واړې ته دې د بیمارۍ د لرې کولو دپاره علي حجویري ته چغې وې ته دې دکان کې د برکت دپاره د عبدالقادر جیلاني نوم استعمالې او د مرګ په ټایم کې وې چې الله بخون کې مهربانه دی الله فرمایي لا یغفرو داسې بخون کې مهربان زه نه یم لغفار لمن تابا
اول با اللہ تا سرک دیو جاڑے با اے رب استا پا مقابلہ کی میں پیر بابا ترا مدد شویلی دی ما معاف کا ز جڑا کوم اے ربا دستا مقابلہ کی میں پیر بابا تا و کاکا صاحب ترا مدد شویلی دی ما معاف کا یا اللہ ستا مقابلہ کی میں شلگزی بابا صفتون کڑی دی ما معاف کا یا اللہ ستا مقابلہ کی میں شیخ عبدالقادر جیلانی و علی حجویری و داتا گنج بخت چغی والی دی اللہ ما معاف کا لغفار لمن تابا داڑوں بے خبر شوا او توبہ کے ځان لدری شرائط دی ریاض الصالحین کے امام نووی رحمت اللہ علیہ لکلی دی توبہ بھی دیتا ہوئی پتیر کار بنا پیمان شے آئندہ با اجاڑے را روان دور کے بنیتو کے جدا گناہ با بیانکو توبہ دیتا ہوئی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ اللہ وی معافی کوم خو اغ چاہتا چھے دا زڑو گناہوں نے بالکل مخواڑا و خالص دا اللہ یوالی و دا اللہ توحید تا تسلیم شو دویم شرط وآمنا صحیح مؤمن شو عقیدہ یہ پا اللہ وی حاجت روا اللہ گنی مشکل کشا اللہ گنی دا ہر کار زموار اللہ گنی و قانونم صرف دا یو اللہ منی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ایمان پا اللہ خو عمل نیک کئی پا طریقہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانا چی دین زمونگا اسلام دے خدا صلور ڈلے دے و حنفی و شافی و مالکی و حنبلی لہذا زہ حنفی و تفلائے نا وعمل صالحا صالح عمل دیتا وی تفسیر بیزاوی وی الصالح من الاعمال ما سوعه الشرع و حسنه چی شریعت و تسمویلی شریعت و تخیستویلی حنفی شافی دیوبندی حیاتی مماتی دیتا خو شریعت بی دینی ویلی دا ان الذین فرقوا دینهم دین دی ڈلے ڈلے کو دیتا خو شریعت بد ویلی دی دیتا شریعت عمل صالح ندی ویلی منگ مسلمانان یو ایمان مو بچا دے لگرو آئے ایمان مو بچا دے لگرو آئے ایمان مو بچا دے اللہ او پیغمبر مو سوک دے او مذہب موسدے اسلام دین بغیر مونگ بل ڈلے والے یو بل تنظیم منلو تا تیار یو دا محمد مصطفیٰ پا موجودگے کے بل جاتا امام ویلی شو چرینا وآمن وعمل صالحا ایمان و عمل صالح بکے نو اللہ فرمائی بیاز غفاریم ثم احتدا بیا روانم تر مرگ پنے غلار باندے دے سلور شرائط دی دا اللہ دا بخنے دا پارا اللہ چھے بخنہ کئی سو شرائط فکار دی سلور اللہ بخن کے مہربان دے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ توبہ اللہ توبہ سا وآمنہ پا اللہ صحیح ایمان روڑا وعمل صالحہ صحیح عملو کا ثم احتداو بیا پا دی نیغ لار باندے روان ہوسا شرکیاتو تمزا بدعاتو تمزا رسم و رواج طرف تمزا نو ددا سے کس دا پارا اللہ فرمائی لغفار زب بے شک دیر معافی کو ان کے یم دیر گناہونا بدے معاف کم دیر خطایان بدے معاف کم دیر بدعات بدل معاف کم دیر شرکیات بدل معاف کم دا جن دیر گمراہ بدل معاف کم خوچتا توبہ استی تا ایمان روڑی تا عمل کریو ستا قدم پا قدم مشر ستا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا مسلمان دا پارا گوری دا معرفت لار دا قسم پا اللہ نن مسلمان دا اللہ دا دین ننا خبر دے و دا زا یقین سروام زمون پا پیخور علاقہ کی شب قدر یو علاقہ دا التا خلق راوتی دے دا اہل حدیث و خلاف لرگی ٹوپکی تماچی دا کورونو نیم شڑلی دی پا کورونو نیم و تا حملے کردی دی و بیا تلی دی پتانا کی پی فائیارم کردی دی و پولیس راغلے دی اگت وصلور کا سال حدیثی گیر کردی دی تاسو گورے دے شب قدر والا با چرت دا زناکارو خلاف اڑتال نہیں کرے دی بد چرسیانو خلاف اڑتال نہیں کرے دی بد ڈمانو خلاف اڑتال نہیں کرے دی بد بیدینے خلاف اڑتال نہیں کرے دے چی ٹوپک رالی دا عوام چی تماچر رالی دا عوام چی العار کئی نو دا محمد مصطفیٰ دا سنتو پا مقابلہ کی دی ٹوپک رالی
دی د آمین او د رفع الیدین او د توحید او د سنت مقابله کې د عوام غیرت استعمالیږي. دا د دې دلیل دی چې دا عوام صحیح د قرآن او د حدیث منونکي هم نه دي او دی لا قرآن او د حدیث نه خبر هم نه دي او دا تباہی هر هغه عالم کړی دا چې په منبر او محراب د امامانو صفتونه خو کړي دي، د دیوبندیانو صفتونه خو کړي دي، د ډلو د تنظیم صفتونه کړي دي، خو د عوامو په ذهن کې د الله او د رسول الله مینه نه ده کېنولې. نو نن عوام په الله او رسول نه دي مین، په ډله او تنظیم مین دي. وی زمونږ د مذهب نه وتی دي، د زمونږ د امام د لارې نه وتی دي. اگر که په حدیث عمل کوي خو مونږ نه برداشت کوو او مونږه حکومتي او حکامو ته هم دا وایو چې سترګې مه پټوئ او په دې ملک کې چې دا کم د قرآن او د حدیث د سلفیت دعوت پر امن طریقې سره دی، د دې خلکو ملګرتیاو کې دا د قوم هم خیرخواه دي، دا د ملک هم خیرخواه دي، دا د تمامو خلکو خیرخواه دي. دا د قرآن حدیث پیغام د امن دی. د دې شب قدر والو مسلمانانو اهل حدیث ورونو سره دی د نرمۍ او د انصاف معامله وشي او د دې خلاف د ظالمانه فیصله نشي. کني زمون خو دنیا کې اس وس نه رسی، خو کم از کم دا سرکاری طبقه د دې خلاف به د قیامت په ورځ مونږ الله ته جړا او فریاد کو چې الله زمون خو وس نه رسیدو او د دې خلکو وس رسیدو. دی د حق پرستو اس قسم ملګرتیا نه ده کړې او دا مونږ وینو. د دې حکومت دا یو احسان مونږ سره یقینا شته چې زمونږ د رفع الیدین خلاف به احناف کړي وي، زمونږ د آمین بالجهر خلاف به دیوبندیانو کړي وي، د قرآن د حدیث مقابله به د مذهبي ټولو تنظیمونو کړي. خو حکومت ته چې فیصله ورغلې ده نو هغه الحمدلله د خیر فیصله کړې ده. د اهل حدیثو مساجد په دې ملک کې موجود دي، حکومتونه نه وراني، امدا علما رواني. د اهل حدیثو مدارس موجود دي، امای والے نه رواني، عیسائی والے نه رواني، فوج نه رواني. چې رواني نو دا علما رواني او دا عوام رواني. الله دې د شب قدر او د دې تمام دنیا د علاقې د مسلمانانو په زړونو کې د قرآن د حدیث مینه پیدا کی. دا کم خلق چې راوتري په دې پیښور شب قدر کې او دا اهل حدیث استدي الله چې وغواړي او د دې زړونو ته د قرآن د حدیث مینه وردن نکي. دا چې نن د دین خلاف ولاړ دي ان شاء الله سبب د بيدینه خلاف ولاړ او د دین په تایید کې وي او دا الله ته ګران نه ده. الله دې د دې خلکو زړونو ته د قرآن د حدیث مینه وردن نکي. نو عرض مې دا کورونو چې موږ تاسو مسلمانان یو، منگ د خپل رب معرفت پکار دے، منگ د خپل رب په صحیح معنو کې او پیجنو او یاد ساته په صحیح معنو چې رب پیجنې دا غیر لپاره واحد کتاب د قرآن مجید. د الله د معرفت د لپاره کم کتاب دی؟ قرآن مجید. او داغی تشریح د یو عام انسان په جبه نه، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جبه چې هغې ته صحیح احادیث وي. دا قرآن او حدیث دا زمونږ د مسلمانانو د پاره رڼا ده. الله دې وکړي چې مسلمانان په دې قرآن حدیث راجمع شي، په دې متفق شي، په دې خپل عقیده جوړه کړي، په دې خپل عمل جوړ کړي، په دې خپل غمونه برابر کړي، په دې خپل خاده برابر کړي، په دې قرآن حدیث خپل معاملات جوړ کا، خپل کور په جوړ کا، خپل بچي د قرآن حدیث تابعدار کا، خپل خزه د قرآن د حدیث تابعدار کا، خپل گاونډي د قرآن د حدیث تابعدار کا، خپل کلیوال او خپل علاقه د قرآن د حدیث تابعدار کا. په دې طریقه به د قرآن او د سنت دا پیغام مخ په وړاندې شي. تاسو ته الله سبحانه وتعالی مسجد قباء یو وقف مسجد در کړی دی او زمونږ داړونه حسن رحمان بای دی، حسن نواب دی، امروز دی، دا ملګری ډیر محنت کوي په هر ځای د قرآن د حدیث د دعوت د مخ کې تلو کوشش کوي. دا مسجد تاسو ته ټولو ملګرو مسلمانانو جوړ کړی دی. دین دا فایده واله چې دا د قرآن او د حدیث مرکز دی. دلته 50 قسمه پابندۍ شته، که څوک رفع الیدین کوي او که نه کوي څه پابندي شته، که څوک آمین وایي که نه وایي څه پابندي شته. اصل وقف مسجد دی ته وایي چې هغې کې ازادي وي، هغې کې د مسلمان رټل نه وي او د مسلمان بېعزتي نه وي. کوشش وکړئ یو خو خپله پابندۍ سره راځئ، بل خپل ګاونډیان، خپل علاقه، دکانداران
چم گاون ټول ته د قرآن او د حدیث پیغام ورسوي او مانځه ته رابلې ځکه چې کوم ځای کې مونځ په سنت طریقه کېږي په اول وخت کې کېږي د قرآن د حدیث په رڼا کې کېږي اصل مونځ دغه دی نو تاسو به هم دعوت ورکوئ چې اصل مونځ دپاره مسلمانان مسجد قبا ته راځي او په رمن طریقې سره مسلمانان د خپل رب د کتاب او د محمد مصطفی د احادیثو نه خبر شي یا زموږ ذمہواری دا او کنه ده ان شاء الله نو ما عرض دا کو چې قرآن او حدیث دا د مسلمانانو د پاره یو ذات راه دی د دینه بغیر د مسلمانانو د نجات لار بل نشتا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایلیو دا امت نشي سمې دی پیسې او سیز الا ما اصلح بها اولها مگر په هغه سبا سمیږي په کم څه چې د دې امت اولنی خلق سم شوی نو اولنی خلقو له مراد صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي هغه صحابه د هغې په وخت کې رونو دا ډلې نه وي دا تنظیمونه او پارټیانې نه وي یو مسلمانو یو آواز یو قوت قرآن او حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د مسلمان د خلاصی لارا هغه هم صرف او صرف قرآن او حدیث دی بل لار دنه چې په هغې سره ګنې مسلمان ته لار د هدایت ملوشي او ریا د مسلمانانو مشکلات په هغې باندې ختم شي که ختمیږي نو هغه صرف قرآن او سنت دی او تاسو وګورئ په دې تمامو علاقو کې تو قرآن او د حدیث نه چې مسلمان نا خبره دی دهریت طرف ته مسلمان روان دی انکار حدیث طرف ته مسلمان روان دی ولې خبر خو نه دی قرآن نه دی مطالعه کړی حدیث نه دی مطالعه کړی د سلف دور نه دی کتلی د امت د تواتر او اجماع نه ده کتلی نو کالج کې ذهن لوی شي او هغه د الله نم نن انکار کوي په دې پنجاب کې یو سړی دی ځان ته مسلمان هم وایي او د خپلې لور سره نکاح کړی دی و بچي تي شوي دي دا د مسلمان حال دی ځای ته راورسېد او عقل مثال څه ورکوي وایي په کور کې چې سړی میوه وکري بوټی نال شي او دا بوټی میوه وکړي نو دا میوه خلک اول خپله خوري چې خپله ته سیوای بیا یې بل له ورکوي که نه وي اول یې بل له ورکوي نو هغه لور ورته وی چې نه میوه خو اول خلک خپله خوري چې خپله ته سیوای نو بل له بیا ورکوي نو وي ته زما اولاد زما میوه زما نه نه سیوا زه دې بل له نه ورکوم که ما نه سیوا وي بیا به دې بل له ورکوم دا د عقل پس روان خلق دی د الله قرآن د محمد مصطفی پیغام پرېښودو خپل عقل پس روان شو دا لور ورته دا نه وی چې زما د مور نه زه پیدا یم او زما دا مور هم د چا میوه وه دای چې تاله درکوله نو تا ورته ولې نه وي چې په خپله استعمال کې زما مور چې د په نکاح اخیستنو پردۍ میوې ته دې لاس کو اوس چې د زه لور یم خپله میوه مې ګڼې نو بل نه مې نه ورکوې او خپله مې زنا طرف ته رابلې خو د لور کې هم دین نه و د پلار کې هم دین نه و داسې بېدینۍ طرف ته خلک روان دي او څوک وی الله نشته وي العیاذ بالله د الله د ذات د انکار کوي ولی کوي د قرآن تعلیم نشته او کالجونو کې هم دغه دهریت ورته خورېږي د دغه دهریت د وجې نه نن مسلمانانو کې الحاد او ناشنا ناشنا فتنې را روانې دي د دې فتنو صد باب څه دی صد باب دا دی چې مسلمانان په دې خپلو کورونو کې په خپلو اجرو خپلو بیټکونو کې د قرآن د حدیث تعلیم عام کړي قرآنی و نبوی تعلیمات عام کې دین بغیر بل لار نشتا او تاسو یقین ولرئ قرآن دومره انقلابی کتاب دی چې ساینسدانان په نن یو خبره تحقیق کوي
1500 کاله بعد چې نن سیاستدانان په کومه خبره تحقیق کوي د نن نه 1400 کاله مخکې د الله په حواله هغه خبره محمد رسول الله د قرآن په ذریعه بیان کړې ده. ساینسدانان نن وایي د شاتو دا مچۍ چې دي وایي د شاتو په مچو کې چې موږ څومره تجربه کړې ده وایي په دې کې ډېر لوی کمال چې دی دا د دې نر نه دی د مادې دی د مؤنث دی. وایي دا مؤنث مچۍ چې ده دا خوراکونه کوي او دا ګبین جوړوي. وایي زمونږ د لیبارټرو او د ډېرو تجربو نه دا ثابتېږي چې د شاتو مچۍ کم ګبین جوړوي په دې کې د نر کمال نشته د نارینه او د مذکر مچۍ کمال نشته دا د فیمیل کمال دی د مؤنث کمال دی د مادې کمال دی. دا نن 1500 کاله بعد په تجربو کې ساینسدانان وایي او د نن نه 1500 کاله مخکې زما رب په قرآن کې فرمایلی دي چې واوحى ربک الی النخل ان اتخذی من الجبال بیوتا. وایي ستا رب د شاتو مچۍ ته الهام کړی دی او په شاتو په مچۍ کې ان اتخذی د واحد مؤنث خبره ده. الله فرمایي چې ما دې مچۍ ته ووي چې اتخذی من الجبال بیوتا ګبین په غرونو کې او په شاړو علاقو کې اچوا. نو دا د نن نه 1400 کاله مخکې الله تعالی په خپل کتاب کې ویلي دي چې د شاتو د مچۍ ګبین چې جوړوي نو مؤنث یې جوړوي. سوال دا دی رونو ذهن حاضر کې نن چې مونږ ته پته لګي چې د شاتو مچۍ کله ګبین اچوي نو دا ګبین مؤنثه مچۍ اچوي. ما او تا ته خو نن د ساینس د وجې پته لګي خو دا بغیر ساینس چې د نن نه 1500 کاله مخکې وي دا څوک و دا بغیر لیبارټرۍ چې ویلي و دا څوک و دې ته وایي الله. نو دا د دې دلیل دی چې د نن نه 1500 کاله مخکې بغیر د لیبارټرو کوم علم الله ورکړی دی دا د دې دلیل دی دا قرآن هم حق دی او زمونږ رب هم حق دی. او بیا ورپسې فرمایي ثم کلی من کل الثمرات خوراک کوه د هر قسم ګلونو او د میوونه. نو ثم کلی کل کلا کلو کلی دا بیا واحد مؤنث دی هغه زنانه مچۍ ته الله فرمایي ته خوراک کوه. نو نن ساینس مني چې دا خوراک دا هم دا مؤنث مچۍ کوي خو ساینس نن په مشاهداتو په لیبارټرو په تجربیاتو ومنله او د نن نه 1500 کاله مخکې محمد مصطفی بغیر لیبارټرۍ ویلو چې دا ګبین د شاتو د مچۍ تیاریږي نو دا د دې ښځې او د مؤنث او د فیمیل د خوراک نه تیاریږي. دا بغیر لیبارټرۍ چې وي دې ته وایي الله دې ته وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو الله حق دی د هغه کتاب د قرآن محمد مصطفی زمونږ نبی دی د هغه اقوال دی احادیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو موږ ټول په قرآن او په حدیث پسې روانیږو که نه به روانیږو رونو خپل غمونه او خپل خاده په قرآن او په حدیث باندې برابرو که نه به برابرو خپل عقیدې خپل عملونه خپل معاملات خپل کور او دا خپل د دې علاقې دا ماشومان دا ګوره د قرآن او د حدیث ته رانږدې کې انشاءالله په دې قرآن او حدیث کې ډېر لوی خیر دی. الله تعالی دې موږ تاسو په صحیح معنو د قرآن او د حدیث تابعدار کړي. هذا وبالله التوفیق وجزاکم الله خیر الدنیا والآخرة.